خزی اسلام پریښودو او هندو مذهب اختیار کو او وجه صدا چې ولی هندو مذهب اختیار کو او په اسلام کې کوم عیبونه راولټول تاسو ویډیو وکړه کنه د ټولو د مخ کې دی او خبره وکړه چې په اسلام کې سدي الله د حج حق نشته الله اکبر کبیره او دوی مې دا خبره وکړه زما مور او پلار ماته وی چې تا اسلام پریښودو جهنم ته بځې او زما د دې سره هیڅ کار نشته پروا مروا نشته اے د الله بندې د ټولو د مخ کې خو تا د دنیا د لږ تکلیف د پاره خپل مذهب لاړې پریښودو مرتد شوې الله الله او هغه مذهب د اختیار کو چیز نشم ویلې بهر کې اسلام ولې پریښودو د ټولو د مخ کې خدا خبره وکړه چې په اسلام کې د ښځې قدر نشته ولې د ښځې قدر نشته اسلام خو چې رالی په دنیا کې یو عجیبه شانتي هلچل شروع کو اسلام خو چې رالی ښځې له چې کم مقام ورکو که نه ټول مذهبونه وګوره اسلام چې ښځې له کم مقام ورکړی دا په یو مذهب کې نشته خو د دنیا لږې مسلې د باندې رالی او د هغې د وجې نه تا د اسلام غوندې ښایسته مذهب زبردست مذهب د حیا او د فردي چې ستا د بدن هر یو اعضا له څه ورکړي ډېر حیا او عزت یې وله ورکړی دی په جنت کې به ته بیا د خپل د خاوند د حورو سردار الله الله اکبر کبیره او په دنیا کې دله څومره مقام درکو د خاوند په مال کې دله حصه درکړه د پلار په مال کې دله حصه درکړه او خاوند ته څه وایي چې د خپلو ښځو سره به ښه سلوک کې زما نبي فرمایي تاسو کې بهتر هغه دی چې د خپلو ښځو سره ښه سلوک کوي اوس کو یو کس په ښځه ظلم کوي مسلمان وي د هغې خو دا مطلب نه دی الله اکبر چې دا اسلام ورته ویلي دي او بل په اسلام کې دا طلاق وغیره که نو دا خو د ښځې او د خاوند اوس کو مثال کې طور پر ښځه د خاوند سره تنګه وه او خاوند نه پرېښوده نو تاسو راته بیا به څنګه زندګي تېره ده یا خاوند د ښځې نه تنګ او ښځې نه پرېښودو نو بیا به څنګه زندګي وه دا خو اسلام ما تا ته اساني راوستې ده ګوره د ښځې او خاوند خپل منځ کې نالګي ده او زندګي نه تېرېږي بس پرېږده خبره ختمه هغه خپلې زندګۍ ته پرېږده ته خپلې زندګۍ ته پرېږده اسلام خو د انسان په فطرت باندې دی الله اکبر الله چې انسان ته څنګه کتلي هغه شان اسلام یې وله ورکړی دی نو کو چېرې تا ته وایم تا ته ویم که نه مثال کې طور پر دا طلاق نه او ښځه او خاوند چې په یې نکاح وکړه بیا به یو بل نه جدا کېدل نه نو څومره ګرانه زندګي به وه هغه زنانه چې خاوند نه تنګې دي به طلاق والي خوله والي خبره ختمه هغه خاوند چې ښځې سره زندګي نه تېروي به طلاق ورکړي خبره ختمه الله خپله زندګي یې تېروي او بله تا خبره دا وکړه چې مور او پلار راته وایي چې مړه شي نو جهنم ته بځې زما وایي په جهنمونو کار بار نشته ای سادي ته خو د دنیا د اور ته لږ ځان ونیسه که نه دا خو هر یو وایي جهنم داسې او جهنم هغسې په دې اور باندې لږ دا په شمع باندې دا لاس لږ کېده ابن مسعود سے څه فرمایي ظالم دنیا دی اسم تېرېږي تا ابدي جهنم واغست ابدي جهنم همیشه دپاره کم کس چې ذره بر ایمان یوړو ذره بر ایمان او ذره څه ته وایي تاسو ته پته ده کله چې اسورۍ په هغې کې د نور د شواګانې راځي هغې کې چې وګورئ که نه دا ذرات پکې اخوا دېخوا ځي دغې ته ذره وایي دې ذره برابر ایمان هم چا یوړو که نه نو د دې دنیا نه 10 ګونه غټ جنت کول الله جل شانه ورکوي اوې ظالمې ته خو لاړې ځان دې تباه او برباد کو الله دې زموږ ایمانونه سلامت کړي پته نه لګي چې اخره خاتمه د چا خطا کېږي د چا سې کېږي خدا نه الله اکبر کبیره داسې مذهب نه وته که نه الله ټول عمر جهنم دی بیا به دې پته ولګي ودرېږه بیا به وی الله دنیا ته مې بوځه چې بیا اسلام څه کمه اسلام باندې خپله زندګي تېره کما ای الله لږ موقع راکړه مونږ ولیدل په دنیا کې په آخرت کې هر څه وکړه قرآن د دې خبرو ګواه دی خو بیا څه ده بیا به ته موقع نه میلاویږي نو د الله بندې خو لږ تکلیفونه مسلې د باندې راغلي دي ای نو فاطمې ته وګوره رضی الله تعالی عنها سمیه ته وګوره رضی الله تعالی عنها داسې ډېرې بیبیانې تېرې شوي دي زینب رضی الله تعالی عنها ته وګوره څومره حالات پرې راغلي دي اوسنی دور کې داسې زنانې دي چې ډېر عجیبه زندګي تېري خو د اسلام نه خو نه وځي که نه بس زما خو دعا د الله دې بیا خپل اسلام ته راوله بس الله دې مذهب نه مو وباسه ګینې ټول عمر د خسارې دی ټول عمر به تباه او برباد شي الله دې موږ ټول معاف کړي